السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرمي ډیره زیاته سخته وا او طلبه کرامو ته په سبق ویلو کې ډیر زیات تکلیف وو. نو استادانو مشوره وکړه چې طلبه کرامو ته مختصر چکر ورکړي شي. ټول طلبه کرام راغون کړل شو، لاغوی د پاره د چکر ترتیب جوړ کړل شو او د استادانو په نگرانی کې ټول طلبه کرامو باندې سامان تقسیم کړل شو او ټول طلبه کرام د استادانو په نگرانی کې خپل چکر په طرف باندې روان شول. چونکه موسم ډیر زیات ګرم و، د دې په وجه باندې مونږه د سیند غاړي انتخاب کړو چې د طلبه کرامو دا ګرمي دا ختم شي. کله چې موږ د سیند غاړي ته ورسېدلو نو موږ اوبو ته وکتل، نو موږ وی چې په دې اوبو باندې ناوړو ځکه چې اسینا زموږ نه دا وړو کې ماشومانان چرته وې نسی او بکه هم وی خود احتیاط په بنیاد باندې موږ خپل مشوره دا بدل کړله او دغه تم د بل ځای انتخاب وکړو، دا غي په طرف باندې روان شو او داسې ځای موږ ته چې پاغي کې کچ ماشومانان په خپل هم په اوبو کې اوختې دي شي. نو په دغه اوبو باندې ټول ماشومانان واوړېدل. د استادانو په نگرانی کې د ضرورت چې څومره سامان راوړې و هغه په غزه باندې کې خودلو، چونکی ګرمي زیاته وا. موږ راغلي هم په دې نیت باندې چې طلبه کرامو ګرمي ختم شي. د دې وجینا موږ ټول استادان او طالبان روان شولو چې د طالبان لپاره داسې زی وګورو چې هلته وبېخ هم وي او کمی هم وي او واړه پکې محفوظ هم وي. نو موږ داسې زی وکتلو چې داغه وب کمی هم وي او دا ټول خبرې پکې موجود وي. بیا د محتمم صاحب په نگرانی کې ټول طلبه کرامو دا ولامبل او چې کله ګرمي ختم شوله او ماخام منځته لګ ټیم پاتې شو، چونکه موږ په دې اراده باندې راغلو چې ټیم ډیر اړو پخلی به هم خپل کو. د پخلی ذمہ داری مولانا انس صاحب او مولانا مراد علي صاحب اغستی و. هغه د خپل پخلی تنظیم شروع کړلو. پخلی چې کېدو او دا پخیدل او بیا د دې خوراک کېدلو کې ټیم ډیر زیات لګیدو. د دې د وجینا موږ ځان سره بیټری هم راوړی و او لایټونه هم راوړی، پورا تنظیم هم کړو. لایټونه ولګیدل، بیا اذان وشو. اشهد ان لا اله الا الله. د اذان پسې مونږ خپل منځ وکړو، بیا پکې د ذکر مختصر مجلس هم وکړی شو. په اخر کې پکې د باران د پاره خصوصي دعا دا وکړی شوله. بیا مولانا انس صاحب او مولانا مراد علي صاحب چونکی خپل پخلی دا تیار کړو او ډیر بهترین پخلی کړو. بیا د هغې نه پس په دغه ټیم کې مونږ ته مولانا خبیب صاحب او مولانا فضل حق صاحب رابطه وکړه چې مونږ هم در روان یو. هم چې رال خوراک تیار او د سهانونو خواره شول او د خوراک تقسیم وکړی شو. بیا دغه پسې مونږ مخصوصا منځ وکړو. د ماستن د مانځه پسې بیا مونږه خپل واپسی دا وکړه او خپل مدرسې ته د الله تعالی په فضل و کرم سره په خیر او عافیت سره راورسېدو.